خورشید بھائی تاسو ډیره مننه کوو او ډیره ستاینه هم کوو تاسو نن چې کوم دا پروګرام تابع کړی شوی دا د دې پروګرام مقصد څه دی هغه شروع کوم د الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. نننی پروګرام د قام شاه زلمو په دې لړ کې راغوښتی او دې ځکه یې جوړ کړو چې زمونږ د دیشانو لپاره موږ یو تنظیم جوړ کړی قام شاه زلمي او د دیشانو امن کمیټي وه نو زمونږ په منځ کې لږې څه داسې غونډې خبرې وې چې موږ یو بل سره څه خبرو کې نه تلو نو په هغې باندې پرون هغه مشرانو سره موږ کېناستو یو ځای شلو د هغې خوشحالۍ کې موږ نن دا ګرینډ افطاري پارټي وکړه د ټول قوم دپاره د قوم چې کوم مخایي خلک دي سیاسي دي که عالمان دي که پوهان دي که ډاکټران دي که انجینران دي څومره چې دي ټولو ته موږ هغه دې کې د ګډون بلنه ورکړو او د هغې مقصد صرف دغه چې دا نوی کل چې کوم زموږ دی کوم زموږ ځوانان چې کوم دي دو صرف د یووالي او د وحدت او د دغې مینه ورورولي په دوی کې پیدا شي دې لپاره موږ دا پروګرام کړلی نن او ډېر په جوش خروش سره لګیا دی او ډېر خوند کوي. زه خو ډېر خوشحاله یم چې دا ګوره د یو ځای خلک څه د بل ځای خلک د سابقه صدر صاحب زموږ نو یو طرف ته موږ وګورو دا د اتحاد او اتفاق یو میسج دی یو پیغام دی چې دا تاسو ګوره ویورز چې دا لګوي خو بل طرف ته خورشید بھائی موږ ګورو په سوشل میډیا باندې یو بله لابي دا یو ټرینډ چلیږي چې د قومیت او د تعصب نارې لګي چې جی دیشان قوم دی او پنجګل قوم دی داسې نو هغه ټرینډ والو ته هغه چې کوم دا ټرینډ پیلاوي هغو ته به څه ویل غواړئ؟ زه تاسو د سوشل میډیا په حوالې سره به دا خبره کوم دا نن سبا چې کوم حالات روان دي هغې کې اکثریت د خلکو دا دی چې هغه د تعلیم نه ډېر لرې خلک دي د علم نه ناپوه خلک دي او صرف آیډیو هم بل چا کولاو کړله صرف لیکلي زده کړل دي او بس خوله باندې سره ځي هغه وایي د هغو چې کوم زیات خلک دی تاسو ګورئ د هغو بیکګراونډ چې کوم دی هغه لکه یو غلط دغه خلک دی هغو دا شی جوړوي کوم چې د خانداني خلک وي کوم چې پوهه خلک وي کوم چې د علم سره نږدې خلک وي هغو داسې خبرې نه شي کولی او دا د شر او د فساد خلک خبرې خو هغه خلک کوي چې هغو د مینې محبت ورورولۍ دې نه خبر ني د دې د پیغام نه خبر ني دا هغه خلک خوري نو هغه په پوهه خلکو کې نه شو خوړلی مونږ اولنی مقصد دا دی چې په یوازې دیشانو کې نه اول نه موږ خپل د دیشانو نه شروع کړل او زموږ خیال دی چې اختر نه وروستو موږ د پوره ډسټرکټ په لیول باندې دا شی شروع کوو د اصلاحي کمیټې سره زموږ مشرانو سره ټولو سره زموږ خبرې شوې دي او زموږ مقصد دا دی چې خلکو کې موږ آګاهي مهم زموږ د جاري او کلي ته لاړ شو پوهه خلکو کې خوره کړو چې هغې سره داسې کوم شي چې دا ختم شي د دې لپاره انشاءالله موږ د اختر نه وروستو کار شروع کوو هغه ډېر کم خلک دي ډېر ناپوهه خلک دي هغه موږ دا موږ سره دا ګورې پروفیسران او دا غټ غټ خلک ټول یو ځای دي انشاءالله دا ډېر یو منظم کار شروع دی د هغو خلاف دا به ختم شي هغه به ختم شي هغه هېڅ خبره نه شي. خورشید بھائی روژه ده تاسو له کار هم راغی په دې خبره باندې داسې نه چې ته موږ له څپېړه راواچوئ لږ د خوشحالۍ طرف ته به لږ تاسو وخندومه دا راته ووایه نن چې کوم دا هندواني او دا خټکي او دا پروګرام تاسو کړلی دا د سسته بازار نه راوړی که د کوم ځای نه سسته بازار آیا شته دی که نشته؟ صدر صاحب دا بازار صدر هم راغی که صدر صاحب طرف ته راځو دي دا چل دی چې سسته بازار خو په دلته ونه د هغې خلاف خلکو پروپاګنډې هم ډېرې وکړې بیا موږ د هغې سره ډي سي سره میلاو هم شلو نو ډي سي غریب هم وایي چې ما ته مخکې نه فنډ نه کېږي سسته بازار مین شیز چې کوم دی هغه زموږ د ایم این اے ایم پي اے چې کوم دی هغو نااهلۍ به زه ووایم په دې وجه چې په هر ډسټرکټ کې هغه شته په نیټ باندې ورکړل چې په بډرام کې شته او بډرام کې نشته فنډ هغې نه څوک دا وایي چې هغه ډي سي وخوړل بل چا ورنه فنډ خو وښایه چې څو فنډ ریلیز شوی دی ډي سي غریب ته هم هسې فنډ نه ریلیز شوی هغه غریب څه نه راړي خو بیا هم تا د سسته بازار خبره کړو موږ سسته بازار خو لیدلی هم نه دی موږ یې دغه ځای نه خوا کې منډی راځو هغې نه سامان بل چې دغه منتخب نمایندګان چې دي وفاقي او صوبایي حکومت نمایندګان چې هغه د سسته بازار ته راغلي هم نه دي چې د هغې ویزټ وکړي په دې روژه کې خاص کر لاړ شي دلته وګوري او خلکو سره میلاو شي د خلکو رای واوري نو په دې هکله به څه ویل غواړئ؟ نو دا کمې خو وګورې د پخوانه دی که نه اوسنۍ خبره نه ځکه هغه یو موروثي سیاست دی یو خاندان پورې تړلې خبره ده هغو که خلکو ته راشي اګر نه شي هغو ګټي نو هغو له ضرورت نه محسوسوي دا هغه خلک دا خبرې کولی شي چې کوم د یو جنډې لاندې د یو پارټۍ سره د یو نظریې سره د قوم درد ور سره هغه خلک چې کوم دي یو فرد چې هغه دا کارونه نه شي کولی دا به یو منظم تنظیم یا منظم پارټي دا خبرې کوي. بل راته دا ووایه چې دلته موږ ګورو نو د نظریاتو سیاست په هکله چې نظریات سیاست چې هغه کم دی
خو د تعصب او د پرسنل اٹیک او دا سیاست چې د ذاتیاتو سیاست هغه زیات دی په دې اغلب سره من ګوره مونږ په دې خبره ډېر خوشاله وو او زه په خپله چې نوې کل چې کوم راوته پارټیانو سره څوک ان پي سره تلو څوک جمعیت سره څوک جماعت اسلامي سره تلو ډېر خوندناک یو شی شروع خو څه خلک پکې داسې راووته په دې نوې کل کې اوسه لیډرانه چې هغوی غواړي چې زه پرسنل زما دغه وشي هغه نه پارټۍ سره روان دی نه هغه وی ما پسې راځئ بس زه یو لیډر یم او تاسو پېژنئ نومونه یې څه اخلم خو هغه چې کوم نوي هلکان راوتي دي سیاست ته ځان لیډران راکړي هغوی له پکار ده چې هغوی د نظریې سیاست وکړي هغوی له پکار ده چې هغوی د یو جنډې لاندې لاړ شي د یو منشور سیاست وکړي د یو نظریې سیاست وکړي چې خلکو کې هغه پوهه هغه شی راشي نو که زه اوس د ترن خان ختموم د بډرام ختموم د علي ختموم نو بل خان ولې جوړوم یو سړی چې یو پرسنل زه یو کس پسې زما نو بل زغه خان دی کنه زغه نه خان ولې جوړ کوم مال په کار ده چې ما د قوم له په کار ده د کل په کار ده چې دوی د نظریې سیاست د یو پارټۍ سیاست دی غړ ترشي او د زما په خیال باندې د دین زیاته بهتره خبره د بډرام د خېدو بل نشي چې خلک یو سیاسي شعور خلکو کې راشي چې کله دا راغی کنه به ان شاء الله سره برابر شي ډیره مننه جی خورشید بھائی